ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی او مسلسل د لسو کالو راسې دغه فاونډیشن چې کوم دی خپل کار کوي. دې دوران کې مختلف خلکو مختلف سازشونه وکړل، په مختلفو طریقو باندې وکړل. په چیلنج سره نن هم دا خبره کوو چې الحمدلله په ټوله پښتونخوا کې ورانه په سوشل ورک کې چا زیات کار نه وي کړی، خو هغه کورونه دي، خو مدرسې دي، خو جوماتونه دي، خو سلایي ماشینونه دي، او خو علاجونه دي، خو تعلیم دی. نو دا علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو ډېر لوی پروفایل یې پروت دی. ګرانو کتونکو څه د خلکو سره تعاون کوو او څه خلک تاسو ته وړاندې کوو، خو د دې درې نیمو کالو راسې کوشش هم دا وي ځکه چې دغه شان خلک چې مختلف قسمه تورونه بختانونه یې ولګول، یو ډېر لوی سازش وکړو او چا پکې د ایسپروش او سودخورو سهاره واغسته او د هغوی نه ښه ډېرې پیسې واغستې او دغه خلک یې استعمال کړل او هغوی موږ پسې یو پروپیګنډه وکړه. خو بره د الله کیمره لګېدلې ده، نه د چا پروا ساتم، نه په چا احسان کوم، نه د چا احسان اخلو. ځان دغه 2.5 ګزه ځای ته تیار ساتو، سپینه خبره کوو او وایو چې کوم سړی زموږ دې در ته راشي چې د هغه سره څوک کومک وکړي او بیا نه راځي. ګرانو کتونکو دا زنانه چې کومه ده د مردان سیمې سره تعلق ساتي، 3 لوریانې دي. دا یو ژوندی مثال دی چې د تیرو 6 کالو راسي دا دلته کې راځي او سره د لوریانو راځي، د 6 کالو راسي. او کله کله ورته زوم یم چې بس دغه یو ویډیو هم کړې ده، بل هم کړې ده، بل هم کړې ده، خو چې دا کله بې خرچي شي، لکه دا د کور کرایانې ورکي، دا خپل ضرورتونه پوره کړي، بیماری هم پکې راځي، نو دا بیا د ویډیو سهاره والي او دغه یوې ویډیو سره دې سره څه نه څه ګزاره وشي، خلک ورسره امداد وکړي. او ضروري نه چې تر اوسه موږ د دې نمبر هم اچوو، خو دا 2-3 کاله وشو چې باقاعده چې کله نه موږ خلکو ته ویلي دي نمبر یې، نو د هغې نه چې کوم دی نو دا خپل نمبر تاسو ته شو کوي او تاسو سره یې خپل رابطه کوئ. ډېر خلک بې ځایه تنګول کوي او د هغې په وجه باندې ډېرو زنانه چې کوم دی نو هغه بیا نمبر یې بلاک کړي، بیا ورسره زموږ رابطه هم نه کېږي. خو ساده خبره چې کوم خلک د ښځو خبرې کوي او د خپل کور خال چال یې خرابي او په خپل لفظ یې قابو نه وي او په خپله پکې دغه سوچ وي، دغه فکر وي، نو دا د 6 کالو راسې دا زنانه دې درته سره د لوریانو راځي او په کامیابۍ سره راځي. نو نن هم راغلې ده، تعاون له راغلې ده، امداد له راغلې ده، خپله خبره ورته دا په خپلو کې څونه وخت نه دلته کې راځي. او غالب خان شیرپو فاونډیشن نو ستا ژوند به څنګه و؟ یاره زما ژوند ډېر زیات خراب و. هغه ټایم کې زه تاسو له راغلی یم چې ډېره تکلیف کې وم، ډېره سخته کې وم او زما بیخي اسره نه وه. کله به یو ګاونډي کره کېناستم، کله به بل کره کېناستم، کله به خپلو کره کېناستم، شړلم به. چا راله ستاسو نمبر راکړلو او په تپوس تاسو ځای ته رالم. شکر الحمدلله چې دې ځای ته راغلی یم. تاسو زما مدد کړی دی، هر ټایم مو زما مدد کړی دی، خو په غلطه نه. دا خلک وایي علب خان شیرپو غلطه باندې دی، غلطه باندې نه بچیه، چې څنګه زه دوی ته بچی یم داسې زه تا ته هم بچی ویم. خو زه دې ټولو مسافرو بچو ته وایم چې پاکستان کې که په بارمل کې بچو غلط شک مه کوئ، ځکه چې په دې الله هم ناراضه کېږي، ځکه چې دې انسان د هر بنده مدد کړی دی، هر یو انسان مدد یې کړی دی، خو په غلط نظر یې اوسه پورې چاته نه دي کتلی. نو زه نن تاسو ته مسافر وروڼو خویندو تاسو ته ناست یم چې د الله د رضا زما مدد وکړئ، غلطې خبرې راته مه کوئ، ځکه چې زه ستاسو د مور په ځای یم، ځکه چې زه تاسو ته بچي ووایم که نه، نو بچو نه غټه خبره په دنیا نشته. او دا زما بچی دی نن چې ورسره زه ناسته یم خوا کې، دې پسې اکثر 1-2 کسان دي چې هغوی ډېرې غلطې خبرې کوي او دا هغه خلک دا غلطې خبرې کوي چې اصل کې نه صحیح مور وي نه صحیح پلار وي، نو دا خبرې کوي. ګنې علب خان شیرپو ټول چې خپله بې نسله وي، خو دا چې ستا 3 لوریانې دي، نو دونه وخت کې دونه مدد ونه شو چې ستا دا ژوند پرې بس روان و؟ یاره زما مدد شوی دی، چا کړی دی چا نه دی کړی، چا غلطې خبرې کړي دي ماتې نه دی اخیستې. څوک وایي 50,000 والا داسې خبره، څوک وایي 20,000 والا داسې خبره. زه ته یم چې بچو تاسو ته زه ناسته یم،
نو چې څنګه په بار زما ډیمانډ ومنه نو پیسې والا پیسې والا نو زه ورته یم بچو چې څنګه په بار ملکونو کې هر دي داسې په پاکستان کې دي نو بیا زما ویډیو ته ساجت دی چې زه ورته کښېنم او تاسو ته سوال کوم نو بس زما د مسافر وروریانو ته بچو ته خویندو ته ټول ته دا درخواست دی چې زما د الله د رضا مدد وکړي چې ستا 3 لوریانې دي زما 3 لوریانې خاوند دی خاوند مې مړ دی او زامن دی زامن مې نشته کور د کرۍ دی خو خپل دی کور د کرۍ دی څو کرۍ ورکې 15,000 روپۍ کرۍ ورکوم الله ته ښکاره ده ګنې ما به اوس ډېرې یادې کړې وې ځکه چې کریانې ډېرې زیاتې دي خو چې څه الله ته ښکاري هغه خبره به زه تا ته دا وایم چې تا خو ډېرې ویډیوګانې وکړې نو دونه څه نو چې ځان لرې پرې روزګار روان کړی وې دونه پیسې نه وي راغلي چا هم نه دي رالېږلې بس صرف دقه غلطې خبرې کړي دي ما موبایل بند کړی دی بس دقه خبره ده او اوس هم دې ټولو بچو مسافرو ته یم چې ایوب خان شیرپو خراب نه دی غلط نه دی د چې د کومو کونډو سره مدد وکړلو که نه هغه الله ولیدلو الله ډېر لوی تاسو بادشاه به لیدې چې هلته په زرګو زنانه په تاسو هم لیدلي راغلي بلکل مردان نه سوات نه دیر نه نوخار نه انګونه بلکل په خپلو سترګو دې لیدلي دي بلکل مې لیدلي دي ما غوړي م وړي دي ما چیلي م وړي دي ما اوړه م وړي دي داسې ورځې راغلي چې اوه اته ورځې ما نارې تېرې کړي زه دلته راغلي ما را دې ځای نه سودا وړې ده الله هم لیدلې ده خلکو هم لیدلې چې ما دې ځای نه سودا وړې ده ګرانو کتونکو دا امداد چې کوم دی د الله سره تجارت کول دي او دا په دې مو چې ایوب خان د پلانکې پارټۍ خلاف دی او د پلانکې پارټۍ په حق کې دی دا د ستاسو د خدای سره روزګار دی خو مال سره لېږي نو دا زما په سر باندې تاسو بوجه چوي دی په ما احسان څوک نشي کولی شي نه د چې احسان منم پارټي سیاست صحافت دا بیل دغه سوشل ور چې کوم دی نو دا یو بیل قصه ده خصوصي کې په دغه نیتونو راولي چې ایوب خان مخکې د پاټو مخالف نو د پاټو مخالف ته په دې وجه موږ نه رالېږو نو دا د یو مولا سره کېنې چې ستاسو دغه زکات خیرات دا قبلیږي خو نه قبلیږي کله چې په دې شیزونو کې بدنیتۍ رالې که نه خو دا چې موږ د اسلام نه لرو موږ په اسلام باندې څه خبرو چې یو ښځې ته وایي چې 50,000 درلېږم زما ډیمانډ ومنه یو ښځې ته وایي 60,000 درلېږم زما ډیمانډ او دا داسې خلک دی که نه چې په مکه کې اوسېږي ما ته تاسو د الله د کور سره اوسېږئ تاسو دا غلطې خبرې کوئ که نه نو نن سبا خو به هر سړی غلطې خبرې کوي او دا چې په نن سبا دا رنګ رنګ مرضونه راله دا ولې راله دا په دې غلطو خبرو باندې راله ځکه چې د الله په کور کې دی اوسېږي دا خبرې کوي خو شاټارې دي خو دا په وړو کې د مالګې برابر ده ډېر خلک مدد کول غواړي خو دا ده چې پښتون دغه ځای کې وشرمېده د پښتون نوم بدنام شو د دغه یو څو خلکو د لاسه چې تلې به یې کور به یې پرېښي هلکه مزدوري وکړې خو ته دې سره په ګنټه ګنټه خبرې وکړې نو صبح ته جوړ کړي بله ورځ مې یو زنانه له وکړله نو هغه چې کوم دی نو همدغه شانتې نمبر یې بلاک کړ بل زه چې چا له ویډیو کومه داسې ګڼکفان راغلي یا بل مې په سترګو یو ړوند دی هغه له مې ویډیو کړې ده یو ګڼکپ پراډي چې کوم دی ورته کال کړی دی چې 12,000 روپۍ راولېږه ستا 15 لکه روپۍ نام روتې دی 12,000 نه اخلاص کړ هغه وله په کلي ګاونډ کې قرض کړي دي هغه ته هم نغد ښکاره شوي دي نو داسې خلکه هر چاته کال کولی شي زمونږ الفاظ زمونږ په انداز کې خبرې کوي زمونږ کیمرامین نوم اخلي نو داسې ګڼکپانو نو پراډیانو نه ځان ساتل پکار دي ګرانو کتونکو ستا نمبر څه دی موبایل بلکل د دوی سره چې کوم دی نو مدد کولی شي دا دې موبایل نمبر به دې کاغذ ځان سره وړئ 0342 004992 په دې ورسره ایخ پنېغه چې کوم دی نو رابطه کولی شي ډېره مننه خوشحاله